په دې آیت کې تسلی ده هغه انسان دا چې هغه د جمعات نه څوک منع کوي. دې نه مخکې دا بیان شول چې دا جمعاتونه د الله رب العالمین دي، نو چې کوم یو سړی د جمعات ته الله د کور نه څوک منع کوي نو دا ډېر لوی ظالم دی. لکه چېرته یو انسان یو مؤمن او مسلمان څوک منع کړي نو الله ورته تسلی ورکړي چې ولې خفه کېږي. ولله المشرق والمغرب، او خاص د الله دپاره دی مشرق او مغرب. لاړ شه چېرته چې ځي الله رب العالمین عبادت کوه. د الله ځمکه فراخه ده، هر طرف ته الله رب العالمین دی. دلته یو نقطه یاد ساتئ، د دنیا اصل دو دي، یو مشرق دی یو مغرب دی. دا شمالن او جنوبن د اکثر دا وروسته تقسیم شوی. دنیا اصل کې په دوه ده، یو طرف ته مشرق دی او بل طرف ته مغرب دی. نیمه دنیا دا مشرق ته او نیمه دنیا دا مغرب.